ته ولې مساله کې ګډون کې، ته ولې په چایو کې ګډون کې، ته ولې د کیمیکلو پی خرڅې، ته ولې په پیو کې وباچې، د چا جیب وای د مسلمان د پیغمبر د امتی. ته د جماعت نه پکې نه پټې، ته د جماعت نه سولر نه پټې، تا د جماعت نه یو پی ایس نه پټ کړې. په یو سفر کې حضور پاک تشریف فرماو، یو صحابي حسینی ولیو حیران اسے زور کو رسول اللہ مبارک پسے پڑی باندے زور کئی نبی علیہ السلام پہ پویشو ویدہ اسے سستا کر اسے نے غرال حضور پاک لا او پیغمبر علیہ السلام سر دا سے خبر شروع کرے لکا موتا چی خبری کر غوی خبری کری دی دا حضور پاک پا مخ کے بخاری شریف کے حدیث او خبری کری نبی علیہ السلام سر حیواناتو خبرې کړي. اوس خبرې خدا عقل نه بار دي. حکم ذات چې مال په ژبه کې د خبرو طاقت پیدا کړي، هغه ذات توتیل او خارول هم په ژبه کې د خبرې طاقت پیدا کولی شي او غوسیل هم پیدا کولی شي. دا معجزه شوه. اوسې رسول الله مبارک ته وی د الله رسول ستا د ملګري زه نیولې او د مخامخ غر کې او غار د زما پکې واړو بچی دي، نو ما خلاصه کا بچی مې وګیدي چې پی ورکم بیا مراشي. حضور پاک غوسې ته وی پتا سید باندې کده د خلاصه کم او بیا را نشي زما خونې د دې مرګري که زما وی ما به پرېښی اوسې ورته څه وی داسې قسم به درته وخورم چې د ځمکې د پاسه او د اسمان لاندې به دونه مضبوط قسم بل نه. قسم نه مراد مضبوطه خبره ده. موږ ورته قسم وایو. وی څه وی که زه واپس رانلم نو ما د الله د قیامت پر ورځ د حرام خورو په سب کې پاسه. حضور پاک وی قف شعری وی ختمی غنی غنی شو دریدل. دومره سخت خبره وکړه. قسم دې د مسلمان د پاره د قیامت پر ورځ د حرام خورو سب ډیر خطرناک دی. نن دنیا په حرام سره هر سړی نښتی. سو کوئی حرام خور دی، سو کوئی حرام خور دی، سو کوئی حرام خور ځان ته نه ګور. که چا پردی ځمکه نیولې ده او نه یې پرېږدي په خدای حرام خور. که چا پردی دکان قبضه کړی دی او په هغې کې سودا خرڅوي او نه یې پرېږدي ورته دا حرام خور دی. که چا د لور خور حق لاندې کړی دی او نه یې ورکوي دا هم حرام خور دی. مسلمان د رسول الله مبارک امت سره دوکه مکوا. مسلمان حرام د بچو د پاره مګټه. مسلمان ځان له قبر متبا کوه د بچو د پاره. حلال لږ وګټه. زما په خدای قسم برکت پکې ډېر دی. د شپې به وځي هلته به پردی بوساړه ووایي، پردی شوتل به ریبي. جومات نه په خدای غلا کوي خلک. د جومات نه جانماز پټوي. راشي جماعت ته مونږ ګرندې ولې وو هلکه دا دروازې هم د جومات ته ولې جوړې کړې. دا خلک غلا کوي. د چا نه غلا کوي؟ د خدای د کور نه. نو چې یو سړی د خدای په کور ډاډه دی نو زه ورته څه یم. یهودیان په فلسطین کې مسلمانان جني د هغوی هغه وس دی خدای دې کې مسلمانان دي د هغې دغه د ظلم وس دی خدای دې تباه کړي. ته دلته مسلمان نه وجنې مفتو کې ډز ورکې په 500 روپے مړې کې په 1000 روپے مړې کې په 2000 روپے مړې کې ته نه کیسه کافر دی يهودي دی او ته مسلمان یې. ویجی غزه لوټ کړو د مسلمانانو مال یې یوړو. ته د مسلمان مال نه ویسه، ته د خدای د کور مال نه ویسه، ته د جومات نه پکې نه پټې، ته د جومات نه سولر نه پټې، تا د جومات نه یو پی ایس نه پټ کړې. ته د پیغمبر امتی. یهودیان هم بدنام کړي دي. یهودیان خدای دی یهودیان ظلم کوي زیاتې کوي لیکن یهودي دی کافر دی دشمن دی به کوي. ته خو مسلمان یې ته ولې ظلم کوې؟ ته پردی جیب ولې وې؟ ته ولې مساله کې ګډون کې؟ ته ولې په چایو کې ګډون کې؟ ته ولې د کیمیکلو پی خرڅې؟ ته ولې په پیو کې وباچې؟ د چا جیب وې؟ د مسلمان د پیغمبر د امتي. ته د جومات نه غلا ولې کوې؟ د مدرسې نه غلا ولې کوې؟ ته مسلمان ستا دغه وس نه رسي. که وس دې ورسېد په خدای د غزه د مسلمانانو نه به د دې مسلمانانو زیات بیخ وباسي. روزانه چې ورته سړی وي هلته سړی وي هلته سړی وي.
رونو دا ذهن کې واچوي خدای مو د حرامو نه ساته هلکه لم جوړ حرامو ته ګریږي په زوره مې نه وایې که خدای دې موږ تاسو د حرامو نه وساتي د حلالو دې خدای ښه پراخه روزي درکړي نو رسول الله مبارک ته هغه اوسۍ وې که رانلم قیامت پر ورځ مې حرام خورو په صف کې الله پاسه هله وی پرېږده منډې کړه خپلو بچو له یې پی ورکړل واپس راله دا موجوده شو نبی علیہ السلام وفرمایل وی باس صحابي ته وی د اوسۍ خوشې کړه د دې واړه بچي دي دا کوستا لاله کې بچي مفتو کې لاړل تباه شو د پی وی څوک نشته د خونه او اعلان یې وکړ بیا به د بچو په ورځو کې ښکار نه کوي دې ته معجزه وایي